ګورئ جی یو اهمه خبره ته ستاسو فکر زه راړم او دا عبارت ته پوښي چې وها هنا شک مشهورنا دلته یو شک ته چې مشهور دی او ټول منیات چې کوم دی منظور دی پوښي به کپلار دی او کرور دی او په دې سوال کې ډیر زور دی پوښي او په جواب کې بیا ډیر نور دی او ځکه په دنیا کې د دې شور دی او هغه غر دی او کور دی او صرف پاک والا د دې نه سدي محروم دي او د هغو په خونه کې ډیر زور دی قلم راکنه یار وها هنا شک مشهورنا دا د متأخر چې کوم دی اعتراض دی په چا په متقدم باندې هلکه ځکه متقدم تباین ویلی وکړه تا ګوره تا په مابین د تصور او تصدیق چې کوم دی څه تباین ویلی پوه شوې اوس ما ته ګوره کو چرته دا دوانه متباینین شي څه شي نو لازم بشي اجتماع د نقیزینو پوه شوې په هم به تباین تا ویل هم به په تقدیر د تباین به د اتحاد براشي کم شیزونه چې تباین پکې پاغي اتحاد ته څنګه راځي بیا لكن الطالبان د کون د متباینین او متحدین دا باطل دي فالمقدم مثل د تباین نقل ارشا دا دعوه د تباین ستا نما ولی کته په دې باندې ټینګ شي لازم بشي چې شي اجتماع د نقیزینو هم په تصور تصدیق کې به تباین راشي هم به بګی سره راشي اتحاد راشي حدا څنګه دا سوال او دا شک دا بنا ده په مقدمات ثلاثه پچا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 او د هرې تا ذکر د دې داغي چې کم ده د هرې وی ذکر یو ځل صراحتن ده او بل ذکر چې کم ده نو هغه ضمنن ده ا دې اوله دا پوښي چې په مابین د دوانو کې تباین نه وای دی دا سوال په دې بنا ده چې ته تسلیم کې چې تباین نه وای دی لکه دغه عقیده چا ده د متقدمین دا تباین سو او دا مقدمه دویمه مقدمه دا ده چې نام لا حجر فی التصور تعلق سو دا تعلق د بكل شیء دا چې کوم دی نو په دې بنا ده او دریم نمبر العلم والمعلوم چې کوم دی دا سدي دا متحد ذاتن دي څو مقدمه شو او دا دریمه مقدمه دا یو ځل ذکر صریحی مشتا او ذکر ضمنی هم شتا ذکر صریحی دا د دې شتا او هما نوعان چې کوم دی نو څه شي متباین دا صفه ذکر نه دی او په دې سوال کې دن ذکر دی پوه شئ په اخي وقد قلتم انهما متخالفان وقد قلتم انهما چې کوم دی متخالفان دغه موږ ستاسو جمعه معلوم نه کویا یو جمعه تراړه مې ته په دې کې پای کې تنه بل یو شی مخې شو تاسو په دغه کې ما ته دی یو پای کې نه او تاسو مونږ ولې چې مونږ لاړو بیا لاړ کې تل منډي دوالي ها مونږ ته ودرې دوم مونږ دې په موټر سایکل په سر راشي چې تاسو څنګه راځي استامن امامته دغه ونو زورو نو به درا به تم ونګل چې تاسو چې شوې یا څه تلاړ نه په حدیث مستری چندله ما خو ته خبره خصبم لګنه
موږ دغه دعوت لرغلی چې تاسو به دغه وکړئ نور خو هغوی د خدای خوشحاله کړي موږ مهي وخواړو مهي راکړو چې موږ کور کې مو خواړو دین څه وخواړو او ما ځانه ټوکره چې کوم دی هغه راوړله هغه ما له دغه طالب توده کې زه به بیا وخورم او دومره د 3000 روپو تقریبا دغه اخېستم چې مهي بیا به ته من په کلی کې به جوماتونو کې ته کتې کوم تا کوم ځای کې دا جومات دی خان وګوره په خبره ځان پوهه کا وقد قلتم انه دا چې کوم دی نو ذکر صریحي دا ذکر ضمني ضمني ځکه د جلته خود ته غرض نه ده خو سوال کوي وقد قلتم دلته ضمنن ولې ده دلته دا غرض د مقدمه بیانې شو څه شی بیانې سوال کوي تاسو ویلو چې دا متخالف دي نو دا متحد راغی او قياس داسو لو صح القول بالتباين للزم اجتماع النقيزين لكن الطالبات في المقدمه صوت قول بالتباين کو صحیح شي لازم مشي شي اجتماع النقيزين لكن اجتماع النقيزين په دنیا کې یو ښه حقیقت ته واوړته د دې دا چې مدینه چې کوم شی مستلزم دی هغه باطل دی اے متقدمه دا ستا قول دی بالتباين وجد ملازمه سره دا اوس ذکر کوم وجد ملازمه بنا ده په چیش باندې په مقدمات ثلاثه باندې چې ذکر دا غي من کو شته دا غي وجود شته دلته هو یو ځل صراحتن او یو زلزل سو ضمنن هر چې ذکر دا اول دا مقدمه صراحتن هما نوانه او ذکر ضمنی کوم دی وقت قلتم انهما متخالفان هذا شو دا دیمه تعلق چې تصور متعلقي په دای بنا په دې باندې بنیاد دی او دا ذکر دا نام لا هجر فی سره نام لا هجر دا صراحتن شو او بیا اذا تصورنا التصديق په دې اعتراض کې چې راځي سو شته کنه فاذا تصورنا دا فاذا تصورنا التصديق دا ذکر ضمنی شو ځکه تصور چې په تصدیق پر متعلق شو بالکل مقابل دی او پای پر متعلق کیږي نو دا دلیل نشو د کون د عموم د دی دویمه مقدمه څه شو تعلق د تصور بكل شيء او ذکر دا غیر هغه مرتين مره راغه چې کوم د هغه نام لا فی ججره فی التصور فی تعلق بكل شيء سره او ذکر ثانی ذکر ضمنی راغل په دې تعریف کې اعتراض کې اندرون چې دوی لذا تصورنا اول چشه التصدیق کنا وایي به دغه تصدیق چې تصور په خپل مقابل پر متعلقي نه ته پوښه چې پارشي پر متعلقي درېمه مقدمه چې کوم ده علم او معلوم سدي او د دې ما تاسو ته لاندې ویلو چې کتر او خېجا کته چې کوم ده یو شی په خارج کې ده او داږي چې دا کوپړی ده په دې کې یو درجه یو دازه ده یو دازه اول چې کوم ده نو دلته صورت راشي خدا صورت من حيث هي ده دې تسوي معلوم بالذات دې تسوي او بیا چې دا صورت بل راشي درجه ده من حيث القيام تورسي او دلته به دې دا من حيث القيام ته کوم دی ورسي دا چې کوم دی نو شي علم شي ته په دې پوه شې کنه چې دغه صورت ته دا صورت ته کدا علم دی جو هم صورت ته او که معلوم دی جو هم سره صورت ته نو العلم والمعلوم سو کو جدا دي په یو حیثیت جدا کړی دي چلته من حيث القيام دی یو سره او حیثیت تفریقه دا تفریقه اعتباری تفریقی وي حیثوی تفریقی دا کمی تفریقی وي دا اعتباری تفریقی وي دا چې امتیازات راولي او دا چې د وبل نه تغایر او جدایخ راولي دا جدایخ او دا امتیاز بنئ مگر دا به اعتباری وي پوهیږئ به نو بله مقدمه چې کوم دی څوک شوه العلم والمعلوم چې کوم دی متحدان بالذات ذاتن یو دي ځکه معلوم دی هغه هم صورت دی او که علم دی نو صورت دی دغه یو صورت دی د بهر نه راغلی صورت دی ته په حیثو جدا کوه که نه ذات خو یو شو که نه حيث به جدا کی قيام ده من حيث شجره من حيث الشجره هي ده من حيث هي بلنم ده من حيث الحصول خا بلنم سره پسې راشدي او د دې ذکر راغله پوښ صراحتن په دې اعتراض کې دن راغله راغله ها وهو شك مشهور وهو ان العلم والمعلومه متحدان بالذات دا ذکر صریح شو ذکر صریح دې راغله په دې قول سره اندرون په اعتراض کې چې راغلي العلم والمعلوم متحدان چې کوم دې شی بالذات او ذکر
ضمني کړه راغله پوشه فهما واحد سرا فهما سو واحد سرا نورالي پکې کې وته یو غند پکې پرې وته دا څه شو مقدمات ثلاثه می ته ذکر کو او مقدمات ثلاثه ذکر راغې مره صراحه ومره اخرى چې کوم دې سره راغله ضمنن راغله دا چې دا مقدمات ثلاثه دا وجه د ملازمه وجه چا ځکه بوتلان د تعالی ازهر من الشمس چې په کوم شی کې تباین او پای کې اتحاد دم راشي هم د متحد شي هم د متباین شي دان شي کېره وجه د بوتلان دا غیر کار ده وجه د ملازمه چې کوم دین دا سره د امر نظری دی او د دې امر نظری دا موقوف دی په چا په مقدمات ثلاثه او مقدمات ثلاثه ذکر وسجی دا څه وجه ده چې دا یو مقدمه چې کوم دی دوه مقدمه خو بهر نه ذکر دي او دا یو مقدمه ته بګدن نه راوړه یو د مقدمه سو یو سعادت په پښتو کې د جواب دی پوښې به چې دغه مخ کې په دې اساس سبق کې ذکر وي نو دلته په اعتراض کې دن ضرورت وو او دا علم او معلوم ته دا مخ کې ځنوي ذکر نو دې ته ضرورت جدا ځکه ذکر کړل دا یې څنګه مخ کې دا وا او مخکې دا چې هما نوعان د مقدمه په تر وګړو د خپل عقیده په وجه ویلو هما نوعان زمونږ عقیده ده د متقدمین چې دا نوعان متباینان دي او زمونږ عقیده ده چې نام لا هجر فی التصور چون کې دا غي ذکر مخکې دا غي نو ذکر مرتين اخرى دا غي صراحتا ذکر به ضرورت وو څوک پاتې وو العلم والمعلوم نو هغه چې اوس دلته نه وای نو څه جربه کین پوښې به نو څه کوي او زمونږ یو استاد جی پوښې به هغه فرمایل پوښې وې دا اصل کې د دې مقدمه جزء اخر ده د څه سره دا جزء اخر د مقدمات ثلاثه اخري جزء ده پوښې او جزء اخر جزء اهمي صحیح او اهم شی چې دا په اعتراض کې دنه ذکر کو خو زم چې دا خبره دومره دغه مضبوطه نه ده کوم چې دا اوله خبره ما وکړه څه شو هغه ذکر نه نو ذکر وکړو دا غنور ذکر ورو مخکې ذکر کې څه ضرورت نه دی ذکر دا پاتې نو ذکر وکړو کنه پوښې به اورې کنه اورې او دا مخکې ذکر کول سره جو دغه سره تعلق نه رابط نه راته کول ورس اصل شیخ په درسونو کې ربط یا که تقریر سو کوي که خبرې کوي چې به ربط خلکو د کم خلک کاری او عقل من سره چی کنه دا خبرو کې ابس کې بمز کې صحیح یو ارتباطي یو صحیح دین قرآن مجید چې په دې باندې ډېر خلکو اعتراضونه کول پوښه اصل کې دا خو یو ځل نازل شوی دی دا څه په یو ځل نه نازل شوی دا خو حسب ضرورت نازل شوی دی سم ضرورت بیا دا غینه پس هم دام په وځي الهي سره بیا دا غي ترتیب دلته کې دا صورت ته پلان کې دا ځان پیغمبر نه جوړ کړي پوښه به دا شی او بیا هم چې کوم دی علماء په دې باندې کتابونه لیکل هم چې کوم دی نو مانوي روحاني چې کوم دی ارتباطات علامه مهیمنی تفسیر الرحمن لیکل دا بر پروت ته عقل بدی خوځي چې په کومي طریقې سره غرب دونه وي پوښه به هغه څه جوړي عجیب غون تربت جوړي او لفظي او پوښه به ډیر دوا په دې باندې مستقل 22 جلد کې کتاب شه ده هغه ته وایي تفسیر لما هم دا پروت ده پوهیږي به تفسیر لما انور شاه کشمیری سي په ټول ورځ په دې کې لوغې دو ته قرآن مجید سره دې مينو وکړه چې دا عجیب شی ده دو تفسیر په دنیا کې ساتي د دین چاپیره چورلې بس یو دقیق تفسیر او یو تفسیر د امام رازی په دې کې بده ته هغه شی ملاوي شي ملا وجود فی او فی دنیا په دنیا کې دا وجود بل ځای نشته انو شیخ کشمیری خیل میو او د علم دغه خوراک لکه مونږ چې غوښه او د غوښه خورو او چې خورو او د خلک خپل غوښه مخرو د بل غوښه مخرو کوی کې مومیم خورو کچ او پخیم خورو دغه شانتي چې کم دین او هغه به د سب خوراک دغه سو دا چې کم دین دا کتابونه او دا علم وایي به نو په خبره باندې ځان پوهه طالب جان نو څه نه ته وي ها مې ربط نه دا علم المعلومه مخکې به په کم ربط ذکر کوو نو ځان شک مشهور د شک وجه شک بنیاد دا دی په شک کې د ذکر کول پکار شو نو بعض خبر مې استادانو کوله بس ما مثلا په دغه په وخت شو مثلا خوش بیا به چې ته خصوصونه کوي ټیک ته ستاره سوچ صحیح دی خوش څنګه دا ما سلسله به ویلې د استادانو اوري دار چې خپل وجوده شان او چا یو شان دی چې کیسر مې سب د سر نه سلم بنای په شروع کې مشروع وما غته ما سلم رته وای بیا سار شروع نو غلا بل اندازو مې دا ګوره طالبانو دغه زبردست کار دی پوښي بیا د طالبانو لګي پنځپریانو لګي یو دا بدعتي دی هغه وو او هغه به مولوی سره مزوم کو چې بلم په خفاق وسرنا ساجش نه دی افغانو او په ټول راولګي دا غي سمو مګو بس هغه سار وخت بستر ولاړ شغراغه طالب چې شو بیا خو دې خلکو والله وې دا بدعتي دی جوړ وو هغه چې هغه بدعتي دی کنه زه کوړه لاړ کوړه پس
فلم يخرج من البيت بس طالبانو پسې ته چې ته ویزه ناجوړه نو څه بنې انا سقیم بس نور څه بنې انا سقیم هغه د ابراهیم علیه السلام ټکه وی تاسو ویسه چې تو راوځي وي زه داسې بیمار یم راوتو بالکل نه یم ځئ تاسو نه چې بل ځای سبق ووایي بس چې ټول رخصت کړو فلم یبق منهم شی دې ټایم کې پسې زه بیا لاړم چې ته څنګه تپوس درنه وسوات استاد ته په ذهن ښه ته به ناسې زه به تا پسې راوځم تا ته بیا وایي سبق وایم خو بیا دوه کسان نور وه ډېر عاجزان هغه هم پاتې کړي بس موږ 3 کسان ټول کار پاتې شو دا واحد کال دی چې 100 کسان نصیب څه پاتې شو الا الثلاثه او ته وې چې تاسو یو تن د خبره ښکاره شوي سبق لا نو ما زه بیا په کور نه وتم مثلا ها چې بس دا شو بس او بدیسي اچھا ته قاریده نه بدیسي چهره والله چې بدیسي کې ناس لکه نور نه دا چې د اسمان در کو شی دا جناس دومره خسته انسان وایي په اوري او قبر هم دې ډېر کوي باندې وکړل خسته خو نه کې دی خو د پلار خبر دی خو دې نه خبر دی ټول چې کوم دی د وخت لوی عالمان د قاضي او د سلم سره د پلار کړل پوه شي او داسې خبره غلا پر شان دی بیا سلم دی او دا قاضي چې تاسو ته وایم دا د کندیا بابا جي سلم دی ښا پوه شي دا نور الحق منځي هم دسي وي او دغه شان ته زویم دا قمر نجوم د تاسو ډېر فائدہ درکې چې سر سنې یا پیدا کړ پوه شي دا زما چې په د شرطازیب کې د قیاس صحیح سم دا غنه ویلو او زما استاد د سلم کې څه سبقونه مې ویلو وما ته اصل مبزي هغه ما علم حکمت خنه دی ویلې ما ته ته چنجنې او تزه تا ته زنه شمله ما یو ستانه مطمئن کېږم نه بالکل پدې کې څه وجه ده زما د ناسه زما ډېر ربط نه پاتې شي تزه بیا زلاړم عبدالودود هزاروي پسې دا غنم بیا الهیات ته مبزي ویلې پوهېږې په ځان پوهې کا پوه شئ په خاطر درجې مرجې نه دی ویلي درجو نه خبر شي درجې څه کوي ثانیه ده 10 سالسه ته به چاره واستي خپوش به خبره مې څه مې راته وې ها نو هغه دغه زمي دغه سره د بکوړې مې کړلې کنه نو ما یې دې څه ضرورت ته چې دا جزء اخر او دا ځکه دنه ذکر کوو دا جزء اخر نه او په بل خبره کوله مسکه اعتراض پیدا شو دغه مقدمه نه و مخکې د مخکې زنه نه معلومه وړه بس ساده خبره ده یو شی چې کم دین بدیهي هغه سره نظر کوي دا شو اوس ما ته ګوره پس ته مقدمه اوس مقدمات خو تمهیدي کنه شته تمهید د اعتراض شروع کا خدا تمهید اعتراض چې شروع کوم د مقدمات ثلاثه به استعمالوم څنګه وای ګوره هر کله چې تا په دې دویمه مقدمه کوي چې تصور يتعلق بكل شيء زله ولګه دما دا تصدیق نه دا تصدیق دی کنه او په دې پورې تصور سکو تصور مې په دې پورې متعلق تصور مې د تصدیق او دا کولای ولی شم مقدمه مللته يتعلق بكل شيء او دا غي ذکر دو قسم ذکر او دا غي مخکې ماته ته کړل وایي به په تصدیق پورې متعلق او تصور ها بیا ما دا ګورنه اعتراض غوښتاله تام نه ده اعتراض ته سره اعتراض وتاي په تقدیر د تباین من اتحاد راتل دا ست اعتراض ده مگر غل وایي بیا تعویل لی ګوره اذا تصور نزد دقه پوش اوري او بیا په استعمال د مقدمه ثالثه باندې مقدمه ثالثه العلم والمعلوم وس علم شو دا تصور علم نه ده او دغه تصدیق چې ده دا معلوم نه ده او دا تصور علم نه ده ځکه تا چې تصور متعلق به ته پورې خو ته معلوم دی کنه دا خو نه متعلق خو هغه متعلق ہے په دې علم راولې کنه چې علم په چاره ولې ته معلوم نه وي او کوم علم چې متعلق کیږي کوم ادراک چې متعلق کیږي هغه علم نه نو دا علم شو دا څه شو نو بنا په مقدمه ثالثه باندې ته علم او معلوم سي متحد ذاتني لازم شو نو اتحاد راغی ذاتی او من د چا کې ها تصور او تصدیق اتحاد ذاتی راغی نو جو اتحاد ذاتی دراشي کنه و اوري نو درې مقدمه اتحاد ذاتی کې زویم ویم ته څنګه وې تا د خلینو وزي څنګه وقد قلتم انهما د خو ګورې د اعتراض د ګورې
وان المعلوم متحدان دا خو تمهیدن ویل لیکن دا خو مقدمه ده فاذا اعتراض دی فاذا تصورنا شروع ده اذا تصورنا التصديق دا ولي تصورنا التصديق فكم مقدمه بنا شو كل شيء او بیا چې کوم دینو دا فهما واحدون بکم شي بنا شو تقد دا درون ذکر شي مقدمه ده هغه درې مقدمه نقصان شو اتحاد ذاتي غير وقد قلتم انه ما تاسو ویلي ها نو هم په تقدیر د متخالف باندې تخالف ذاتی هم راغی اتحاد ذاتی نو دا خبره ثابته نشوه اوري جوړ شو کنه هم تباین ذاتی راغی او اوس په اتحاد ذاتی نو را لې پکې کې وته ډنډ پکې پرې وته کنه زلام بو پکې وها دا شک شو تاسو شو خدا شک چې دی کنه اوري د دې شک سره یو ځای نه لګي دا رستو چې دا چې وحلوه کله شروع شي بیا صفحه نمبر 17 چې په ځای نجوم کې ته آیت ورسه دا ډېر بدکار شعر چې تاسو دغه سلمونه راوړل دا سلمونو کې فائدہ شته ده کې دغه حشید دین پیلي خدا سلم موږ له جوړ کې دغه صفحه هم تاسو ته کوي او دې کې دا جدا ده کنه دا تاسو نه دغه پیدا کوي کم یو د نجوم پیدا کوي سليمان کما قال له بس په خور نه دا سره ورته ځان نجوم راوړل دې جواب په اخر کې راځي اخر کې راځي فتفاوت ما كتفاوت النوم واليقظه راځي سره راځي او على عارضتين لذات واحده دا ټکه نه دا د جواب حصہ ده او دا ستاسو سوال سره نه لګي ځکه تا تصور په تصدیق پر متعلق نو تفاوتهما تفاوت د هما تصور د تصدیق په شان د تفاوت د نوم او د چاله د یقظه دا تصور په شان د نوم شو او تصدیق په شان د چا شو دا ته د دې تشبیه رستو د دې معقولات او تشبیه د محسوسات سره ورکه دا خوب او یخواله په خپل سترګو وینو او د پاره د تشبیه د محسوس د معقول سره ورکه د معقول د محسوس ورکه د پاره د ایزاح د معقول دا کار د په دې انتها د چا کې د جواب کې تکه خدای ساده اعتراض سرنه ځکه الته نوم په یقظه پر متعلقي که دوه متعلق په شی خراب پوری په انسان پوری وای کنه یار نوم پر متعلقي په سات کې د کې او بل سات کې اوري نو دا تفاوت د دې په شان د تفاوت د نوم او د یقظه شو نو نوم او یقظه خود دا جواب استاد دې سوال سره نه لګي ځکه تا دلته کې دا بل چې دا تصور او تصدیق دوه په شی اخر پر متعلق شوی لکه نوم او یقظه دوه چې په انسان پر متعلق کیږي نو دغه حصہ د جواب د دې سوال سره لګي او دا جواب ځای دی کې په جواب کې د جواب په دې بنا دی الته اوري کنه اوري دې وجنه چې کړه دې ته وکاتو پوښې به دغه ځای ته وکاتو نو فتحیر المسبدوی چې ما رسته یو کار کړل او دا خو د دې سره نه لګي پوښې به دا خو سو د دې سره چې کوم دین نه لګي نو ولګي د سوال تقریر یو بل جوړ کو دا هغه سوال سره به دا جواب ولګي نو دې ویسي سره به نه لګي ها کوشش به نه کوو لګي سره هغه دغه جواب چې فتفاوتهما دا جواب دی د دې سوال خو د دې سوال دوه تقریر دي څو تقریر دي د تقریر اول چې دا اوس منغو کو چې دا تصور په خپل په تصدیق پر متعلق دي سره به نه لګي دا د یو بل تقریر دلته دی دا بل تقریر سره لګي اوس بل تقریر سره اوس هغه د زکو او دا په حاشیه منیه کې چا ذکر کړی دا بل تقریر خود مصنف او د دې تصدیق نه اذا تصورنا التصديق نه مصدق به والا سواغلا او مصدق به هغه نسبت تامي خبري کنه د تصدیق په شابه بنسبت باندې متعلق کیږي پای کنه یار نو د تصدیق نه د تصدیق مال چې علم دی بلکې تصدیق نه ذکر د تصدیق مراد انسوق واخلا او مصدق به ستوي الذي تعلق به التصديق اغه نسبت ده کنه خو مطلق نسبت نو چې مصدق به او تکروي چې تصدیق پر متعلق شي پوښې به نو تصور په دې پر متعلق شو نو تصور پر متعلق شو تصدیق پر متعلق شي مصدق به دې تصدیق مخکنه متعلق دی کنه اې دې ته په دقیق نسبت پر څوک متعلق کو تصورم وس دا تصور تصدیق په شان د نوم او د یقظه شو نوم یقظه چې کوم دی دا هم په شي اخر پر متعلق کیږي او دلته دا څوک
تصور پورې متعلق شو وس او مصدق به د تصدیق پورې د مخ کې متعلق د دې د څه تقریر به چې دلته خو اعتراض هم جوړ کړم اعتراض جوړ کړل نه نو زه به اعتراض جوړ کوم او د دې سره بیا دا تفاوت هم لګي ها وس آمدن بر سره اعتراض على التوجيه الثاني والتقرير الثاني هغه دې شي چې دا تصور ما متعلق کو بچا پورې کته په نسبت پورې او باغې پورې سو متعلق دی تصدیق متعلق نو په دې صورت کې اعتراض څنګه راځي دا اعتراض ستاسو دی کنه اذا تصورنا المصدق به نو بیا خو معلوم دا شو کنه دا معلوم شو کنه یار او تصور څه شو علم شو دا دوه متحد شو تصدیق سره نه شو متحد ما هما واحدون به به جوړيږي دا اوله مقدمه خو دې پکې و چلې کم یو الکه ما چې تصور متعلق په نسبت پورې مصدق به دی وشو نو اول تصور متعلق کولای شم په نسبت پورې ځکه د دې مقدمه ثانیه د وجنه ها خو بیا چې کم دینو دا ته چې فهمه واحدون سوال خدا غلې کنه دا دوه یو شو نو دا دوه یو شو کنه یو کېږي کنه نو یو کېده خو د چا نارو هغه چې د چا د تباین خو امداغو یو کېده نه دا یو شي کنه تاسو بینا چې دا دوه کله یو شو دلته به سره شی بل مرګره کې نو د دې سره به درې مسلوره مقدمه بل مرګره کې څه چې بیا ګوره او متحد د شی سره متحد د شی سره وي متحد د شی سره سي دا د چا سره متحد شو او نسبتهم معلوم نه کنه دا تصدیق علم نو او دلته دا علم معلوم متحد شو کنه نو د متشهد شو د چا سره او د متحد شو چا سره د ولې د سره متحد دی علم معلوم دی د ولې د سره متحد دی بیا علم معلوم دی او متحد د شی دا متحد وي د شی سره نو تصور تصدیق بیا متحد شو دلته وزرسو سلورم مقدمه بل جوړه کې دا تقریر دی دا تقریر ثاني دی د چا د شک او د دې سره بیا هغه فتفاوت ما كتفاوت انه يقزو لګیدو د دې وجنه دلته مولا حسن ډیر جاي راګه د مولا حسن ايو مر یو جړه دلته کړل وای چې مصنفه دا د پوښې په یا مصنفه تا خدای په مستو مور کا و یا مصنفه اخره شینچه اوس کا او تا خدای په مستو مور کا څه دې کړی دي یا به دغه سوال لپاره د مړه یا به رستو هغه نه وي یا به سسو رستو هغه نه وي او یا به دغه تقریر چې کم کړه دی کنه کم تقریر دې کړه دی او چې کم تقریر نشته پوښې پاغي دا بنا ده نو یا به دې دغه نه وي ها یا به څه یا به دغه تقریر ذکر کړو چې دا تقریر سره دا لګي دا سوال کوي هیڅ کار ولې کې چې د تیسي او تزې سره لګي جاشته نو مونږ د بهر نه راو باسو